د ملکنډ ډویژن د کمشنر چې کوم افیس دی د هغې مطابق یره دا ده چې دې وخت کې تقریبا 330 پورې کسان چې راویستلی شوي دي. یره دا ده چې دې وخت کې صرف په بونیر کې د 100 نه 150 پورې او د شانګلي پورن تحصیل کې تقریبا د 30 نه د 50 پورې کسان د اوس هم د ملبې لاندې مړه دي چې ګیر دی او د هغوی ډیډ باډیانو د راوستو لپاره دې وخت کې کوششونه روان دي. اوورال ما صرف تاسو ته وویل چې یاره دا اپریشن روان دا خو دې وخت کې انیشیلي ریسکیو اپریشن کېږي، د دې نه پس به په دغه علاقو کې ریهیبلیټیشن اپریشن کېږي. یو بدترین صورتحال دی. زه که دلته ډېر هم د هغې وضاحت وکړمه خو چې څوک په خپله لاړل او دا حالات یې وکتل نو زما په خیال هغه ته به ډېر په صحیح توګه د دې اندازه وشي چې یاره د بونیر څنګه خراب شوی دی، منګوری څنګه والی ده، د شانګلي پورن تحصیل یې څنګه والی دی، مانسیری څنګه خرابه کړې ده، تورغر یې څنګه والی دی. پوره غرونه چې کوم دی د هغې نیمه حصه راغلې ده، هغه راښویدلې ده. هغه ځایونه چې هلته واړه خوړونه یاړو څه نام و نشان نو دا د پشکالي بارانونو والا به په دې حالات کې چې بارانونه به پکې راتلل کله نه کله هغه د یو داسې سیلاب په شکل کې راغلی دي چې د هغې دې وخت کې چا سره حد نشته دی.